अल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व अला अबी बकर व उमर व अली व उस्मान وعلى الجيلاني والسهروردي وأبي حنيفة النعمان وعلى مشائخنا أولياء الرحمن. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. मोदिन इस्लाम मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मशरान व कशरान इस्लामी उरुणों, रब करीम मुसराए मुकम्मिल ईमान इस्तिक़ामत नसीब का और रब लम यज़ल तसरबदिन दुनिया सआदत नसीब का। मुहतरमों, द इस्लामी हिजरी कौल अवम म्याश रजबुल मुरजब बुजुर्ग म्याश्ता और पदे म्याश्त के अमूमन अहले इस्लाम द खपल मौलून ज़कात वर्कई। एदी मुनासबात सरा नन पदी जुमे वास के तोसे प खिदमात के एदी इस्लाम दगे अजीम रुकन ज़कात सो फजाइल अर्ज कवल गौड़। मुहतरमो, ज़कात द इस्लाम यो बुनियादी रुकन दा। कुम कास च द ज़कात फर्जियात ना इनकार उकड़ो दायरा इस्लाम ना खारिज शो, मुर्तद शो। कल च सरवर कायनात फख्र मौजूदात अलैहि सलाम व तहियात मुबारक दुनिया न पर्दा उकड़ा व द मुबारक न पास सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा शो। ए द दौर खिलाफत के ये सो कबीलो दे ज़कात न इनकार उकड़ो शिमी जहाद समनु मुंज रोजा खो ज़कात न मनु ज़कात न विरको न सिद्दीक़ अकबर से मुबारक ए दे खिलाफ हिस किस्म नरमी व न कड़ा वो ए दे खिलाफ ए दे जिहाद हुक्म को और मुहतरम जिहाद ए दे काफिर खिलाफ कवल शी, मुसलमान खिलाफ नशी कवल। नो लिहाजा कुम काश च दे ज़कात पर जियात न इनकार करो दा पदे सरा काफिर शो। यो को ज़कात न वेर कवल दे यो कास खमल दौरा दा ज़कात न वेर कई न साहब न गौर मुजरिम न काफिर न दा खुच फर्जियात न इनकार करो च ज़कात मानम ना ज़कात चारा वस्तरा दा ब्या काफिर। मुहतरमो, ज़कात मुतालिक कुरान पाक के चेता हम अक्सर दे मंज़ा हुक्म शवादा वरसरा फौरन दे ज़कात हुक्म शवादा। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ए मुमिनान तो से मुंस कायम के ज़कात फिर के। व अक़ामस्सलात व आतुज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह, छेता चे दे मुमिनान सिफात बयानीजी
منځ کوي مې زکات ورکوي او صرف الله نه ډریږي زو په زو چې تاسو قرآن پاک تلاوت کوئ قرآن پاک ګورئ نو د منځ سره زکات حکم شوی ده نو چې کوم بدني عبادت دي په دې کې افضل عبادت منځ ده وکوم چې بدني عبادت دي په دې کې افضل مالی عبادت دي په دې کې افضل زکات ده امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله دوړ دا حدیث نقل کړه دا راوی حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا فرمای تاجدار حرم سردار دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای بنی الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای د اسلام بنیاد 15 سيزونه دي دې خبره گواہی کول د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشتا او محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دا د الله بنده او رسول ده منځ کوي مول زکات ورکول د رمضان روزي نیول او حج بیت الله شریف کول بل محترم دو حدیث امام طبرانی سے نقل کړه دا راوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا فرمای سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې د سره کوم غیر چاپیره کسان نوستو دته یو فرمای اکفلوا لي بست اکفل لكم بالجنه قلت وما هي يا رسول الله قال الصلاه والزكاه والامانه والفرج والبطن واللسان ابو هريره سے فرمای چې نبی علیہ السلام مبارک غیر شفیع رقم کسان نوستو دیتے او فرمایل چې اے مو غلامانو تو سے موتا ا د شپاګو سيزونو ضمانت راکې زه تاسو ته جنت ضمانت درکو نو مو ارزو کو چې یا رسول الله هغه شپاګ سيزونه سدي دا مبارک فرمای الصلات منز والزکات زکات والامانه امانات والفرج شرمگا والبطن خیٹا واللسان جبا او محترمو دې حدیث نه دا هم ثابت شوا چې نبی علیہ السلام مبارک با اختیار نبی دا او رب کریم دې خبر اختیار هم ورکړه چې دا د خپل امتیانو سره دې جنت سودا هم کولای شي بل محترمو زکات دې سره مال حفاظت کیږي دو حدیث امام ابو داود سے په مراسل کې ذکر کړه امام طبرانی سے ذکر کړه و امام بیهقی سے ذکر کړه حضرت حسن بصری رحمه الله تابعی دا و دا د نبی علیہ السلام مبارک نا حدیث بیانوي روایت کوي او محترمو کله چې یو تابعی دا مانس کی صحابی واسطه پریدي او براه راست نبی علیہ السلام مبارک نے حدیث روایت کی دی تیل شی حدیثی مرسل نو حسن بصری سے فرمائی کہ آقا نامدار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مبارک فرمائی حسنوا اموالکم بالزکات وداووا مرضاکم بالصدقۃ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع اے امتیانو تو سے د خپل مولونو حفاظت زکات په ذریعہ سره وکي او د خپل مریضانو علاج د صدقې په ذریعہ سره وکي او کله چې تاسو ته مصیبتونه تکلیفونه راشي نو بیا دواګانې او عجزي وکي په دې دواګانو او په عجزه سره دغه مصیبات تکلیف لري بل محترم دا روایت حضرت امام بازار سے نقل کړه دا راوی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمای چې میږي نبی علیہ السلام مبارک ته راغلو
نو د مبارک ورته دا خبره وکړه ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم. تاسو د اسلام تکمیل، اسلام مکمل کېدل په دې کې ده چې تاسو د خپل مالونو زکات ورکړئ، د خپل مالونو زکات ورکړئ. دې سره تاسو اسلام مکمل کیږي او اسلام تکمیل کیږي. بل محترم امام احمد صاحب دو حدیث نقل کړه دا وراوی حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ خادم رسول دا فرمای چې د بنو تمیم قبیله سره راغلو او عرض وکړو چې یا رسول الله زه ډېر مالدار یم، مو سره ډېر مال ده، نو ته موته خبر راکړه اخبرني کیف اصنع وکیف انفق. ته موته خبر راکړه چې زه دغه مال څنګه خرج کم او پچای خرج کم. دا مبارک پته فرمای تخرج الزکات من مالک فانها طهرة تطهرك وتصل اقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. تدا شکر وکا چې د خپل مال نه زکات ادا کا، زکات وبوسا. دغه زکات چې دا به تو پوک کی زکه دا پوکون کی دا، او ته د خپل خپلوانو سره تعلق برقرار ساته، او د مسکین د گاونډي او د سوالګر د حق او پیژنه. مطلب دغه گاونډي چې غریبي، مسکین، رشتہ دار، سوالګر دې دغه زکات ته ورکا. بل محترم زکات ډېر فائدې دي. یو فائدہ پکې دا ده چې کوم کا زکات ورکی نو د ایمان په دې سره مضبوط شي. دویم دا چې کوم مالدار کس خپل رشتہ دارانو، خپل گاونډیان فقراو ته زکات ورکی نو دغه رشتہ داران، دغه گاونډیان بیا بل چاته سوال نه کوي. وې دې سره دغه مالدار کس په عزت کې ډېر اضافه کیږي چې د رشتہ دارانو خپلوان چاته بل چاته سوال نه کوي، ځکه دای حاجات پوره کوي. بل محترم زکات یا صدقه کوم مول چې سړا ورکی چې 1 روپے ورکی په آخرت کې بوته رب کریم دې په وسوا پورې دین وتا هم زیات اجر ورکی. رب کریم خپل فرمای مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال د هغه کسانو چې د خپل مولونه د الله په لاره کې خرج کوي، دې مثال لکه دانه چې دغه دانه او بمبله راوټو کوي او هر بمبل کې بیا 100 دانې او رب چې چاته وګوري دې نه وتا هم زیاتوي. او رب کریم ډېر وسعت فرهی راوستون کړه او ښه عالم ده. نو ګوره محترم ایوا درهم کچا صدقه وکا دا وته رب کریم چا دې پرې من جاء بالحسنه فلو 10 امثالها، چا دې پلاس چند سره ور کوي، چا دې په اوسو چند ور کوي او چا دې دنه هم زیات ور کوي. سمره چې زیات اخلاصي امر او ته په دې سره رب کریم زیات اجر ور کوي. بل محترم کوم کا چې زکات ادا کی د زکات سره چې دا د مال پاک شي او کوم چیز چې پاکي نه د پاک سیس تاثیر هم ډېر زیات دی. او د زکات چې دا معنا هم دغه ده. زکات علما سو معنی بیانوي یا دا پاکي پاکواله. نو کوم کا چې زکات ورکی د مال پاک شي یا دغه سره په خپل پاک شي. رب کریم فرمایي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. اے محبوب ته د خپل امتیانو د مالونو نه زکات واخله او ته په دې سره د پاک او صاف کا او د دې پورا دوا غواړه، ځکه ته دوا د دې پورا سکون ده. نو زکات سره مال صفا کیږي. بل کوم کاش د خپل مال زکات ورکړي دغه مال چې کوم شر ده هغه شر د نه لري شي. یو بل روایت کې راځي دا مبارک فرمای من ادى زکات ماله فقد ذهب عنه شره. کوم کاس چې د خپل مال زکات ورکو نو زکات چې کوم شر ده هغه شر د نه لري شي. او بل محترم کوم کاس چې زکات ورکړي
دې سره نبی علیہ السلام مبارک د کاسته جنات زیره ور کړه دا حدیث امام طبرانی سے نقل کړه دا راوی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما دا فرمای چې سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام و تحیات مبارک فرمای من اقام الصلاة وآت الزکاة وصام رمضان وحج البیت وقرض بیت دخل الجنة کوم کاس چې د مونږ ادا کړو زکات یې ورکړو د رمضان شریف روزي ونیولې او د بیت الله شریف حج وکړو او د ملمستیا وکړه دخل الجنة دا کاس جنت ته داخل شو. او بل محترمو زکات جنات دخول ذریعہ ده. یو بل حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ میزبان رسول دا فرمای چې یو کاس نبی علیہ السلام مبارک تراغلو چې یا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه متداس اعمال وشیا چې دا اعمال مو جنت ته داخل دي. دا مبارک ته فرمای تعبد الله لا تشرك به شيئا تد الله عبادت کوا الله سره څوک شریک ما ګرځوا وتقيم الصلاه مز کوا وتعطي الزکات وزکات ور کوا وتصل الرحم او د خپل خپلوانو سره تعلق برقرار ساته. امام بخاری امام مسلم ډول دا حدیث نقل کړه. نو محترمو زکات سره مال بڑویږي کمیږي نه دنیا اخرات پدې کې عزتونه دي. علماء ډېر ښه مثال بیانوي چې ګوره کوم سیس دی الله په لاره کې خرج شي ا کمیږي نه ا بڑاو شو. اوس ګوره د کوم چې حلال زنور دي زاده ګډه د غوګونې دي تاسو خپل دې ته سوچو کې ریسک سم را لولېږي په کورونو کې په هوټلو کې په عقیقو کې په قربانیو کې امدغه استعمالېږي په ولیمو کې امدغه ورکول شي. او حالان کې سوچو کې دغه بزاده کا ګړه دا کا غودا چې لنګ شي کول کې یو یاد با بچی وروړي استعمال سمرا زیات تا او بیا وګره په زرګونو رمې روان دي او بیا برخلاف خنزیر سپېته وګره چې لنګ شي شپاک ته بچی وروړي نه سو خوري نه سه استعمال شتا او چې ته وو څوک دیر شي سلويش په وځ سپیا خنزیرون ونوي دا ویلې علماء خستا جواب ورکړي زکه دغه حلال زدور شي کوم دي دا چې کله زبکیږي حلاليږي په دې باندې رب کریم پاک نه ما غستل شي بسم الله الله اکبر هغه دې پور حلاليږي نو زکه په نسل کې برکات ده او دغه خنزیر او سپېچ ده دا الله دې پور نه حلاليږي نو په نسل کې برکات نشتا. سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک د توبره په کربلا کې 72 کسان دي ورسره او خپل کور کسان تقریبا 32 کسان دي خپل شهید زمان شهیدان تربوران شهیدان ورونه چې کوم مرنی او شهیدان خوریونه ورونه ټول شهیدان شو. یک یزوای زین العابدین سے پاتې شو خو پورا دنیا کې وګوره د امام حسین صاحب اولاد سادات په هر ځای کې موجود دي او یزید 22000 لشکرو اچا نام و نشان نشته د نسل دا ویلې ځکه امام حسین صاحب مبارک الله دې پر خپل سر قربان کو نو رب کریم دې وسوینا دمر برکات واچول د پناسل کې چې پورا دنیا کې اولاد خور ده او یزید هغه اقتدار او کرسي دې پورا نو 22000 کسان سره دې چا نام و نشان نشته ځکه چې الله دې پورا قربان نشو. او بیا محترمو کوم کسان چې دغه صدقه زکات هر څه ادا کی دې دمر برکات ته اخري بس په یو کې باندې د خپل بیان ختمه دا واقعیا مو بار مخکې کړی دا نزهۃ المجالس کې عبدالرحمن صاحب لیکي چې لوی د وخت بزرگ او عالم منصور بن عمار صاحب دا نوستا درس کوي یو سوالګار راغلو چې ډېر محتاج یې مو سره مدد وکړي دا منصور صاحب فرمای چې څوک شته چې د سره مدد وکړي زه ته سلور دواګانې کوم. یو غلام راپورته شو سلور درهم ور سره دي چې زه ور سره کوم سلور وړ درهم ور کړی دي چنده چې څه دوا ته وکم چې دوا ورته وکړه زه غلام يم چې آزاد شم دواي ورته وکړه. دویمه زه غریب يم چې مالدار شم دواي ورته وکړه. دریمه امام مالک يهودي ده چې هغه مسلمان شي دواي ورته وکړه. څلورمه چې الله مو معاف کړي مو ګناهونه په مو د مالک ګناهونه هم معاف کړي دواي ورته وکړه. کله چې دا غلام کور ته لاړو مالک ته ورغلو لاټ شو چې ویل د نن وخت کو
کیسه ورته تیرا کا چې ها څه دوای ده ته وکړه چې دوای دا وکړه چې مورته چې زه غلام يم چې آزاد شم چې زه اعتقتک تم آزاد کې چې بل څه دوا وکړه موته چې زه غریب يم چې مالدار شم 4,000 درهم یې ور کې چې دواله ته مالدار شو چې دریمه چې مورته وي چې مو مالک يهودي ده چې مسلمان شي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه مسلمان شو چې څلورمه چې مورته وي چې مو امام مالک ګناهونه رب کریم معاف کړي چې دا هم په واس کې نه ده ګوره محترم ګناه معاف کول دا صرف رب کریم چې دا هغه پورې خواسته بل چاته دا حق نشته چې چاته ګناه معاف کړي خو چې کله دغه يهودي چې کوم مسلمان شو شپې سملي خود کو رب کریم فرشتہ راوستي وته فرمایي چې اے بندا کوم چیزونه چې تو په واس کې هغه دی وکړو او کوم چې تو په واس کې نه هغه دی ونه کړو ته مې معاف کړي ته خادم مې معاف کړو او سمره کسان چې په مجلس کې اټول ته مغفرات نصیب کو نو محترم دا ټول د صبر برکات سلور درهم صدقې برکات چې دغه کاسته په ازادي نصیب شو مالدار په شو د مولک ته په اسلام نصیب شو او ټول مجلس ته په مغفرات نصیب شو نو محترم بیا چې زکات کوم ضروری مسائل دي پچا باندې زکات فرض ده او چاته زکات ورکول شي او په کومو چیزونو کې زکات شته په کومو کې نشته اب ان شاء الله انده جمعه کې بیان شي وما علينا الا البلاغ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتلاوة القرآن اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء یا واسع المغفرات قبل مغفرات نصیب کې بیا بالخصوص اکبر علی کا قبل مغفرات نصیب کې دغه سفارت آسان کې کعبه په ایمان باندې منور کې او قبل مغفرات نصیب کې میټول ایمان سلامات کې او په اخر وخت موږ کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول